ځکه عاجزي د انسان لوی صفت دی. نیک اخلاق پکار دي، نیک اخلاق، ښایسته اخلاق، ښایسته خوی دا پکار دی معاشره کې. د خلکو زړونه هغه خوشحاله ساتل پکار دي، د خلکو زړونه هغه اخیستل پکار دي، او نفرت دا معاشره کې خورول نه پکار. یو قسم نفرتو خوږې خبرې پکار دي، ښایسته خبرې پکار دي، د هر چا قدر پکار دی. دا د ایمان جز دی، ایمان جز. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه مسلمان دی چې د ژبې او د لاسو د تکلیف نه خلک په امن کې پاتې شي. والمؤمن من آمنه الناس على اموالهم ودمائهم. مؤمن هغه ته وایي چې د خلکو مالونه او د خلکو عزت، د خلکو ابرو، د خلکو وینه هغه د دنه په امن کې پاتې شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی بهترین په خلکو کې هغه دی چې د خلکو د فائدې کار کوي، د خلکو د نقصان نه ځان ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام کې بل ته د نقصان در رسولو نه ځان ساتي، او بل چې تاله نقصان در کوي هغې نه هم ځان ساتي. بل هم دوکه نه ورکړي، بل هم نقصان نه ورکړي، په خپله هم د بل د نقصان نه ځان بچ ساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه د دې لپاره رالېږلی شوی یم چې زه نیک اخلاق پوره کړم خلکو کې.